یو صحابي رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویل یا رسول الله زبا څو قدر درود شریف په دې دعا کې وایم زه چې دعا کوم څو قدر درود شریف ضروري دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی فرمایي چې کله یو سړی دعا وکړي درود شریف نه ووایي دا د دعا موقوفه وي تر اسمان لاندې زړیږي ولاړه چې کله درود شریف ووایي د دې داسې مثال دی لکه ازما او ستا د تجرۍ او د تالي او د کل خپله چابي چې راولي په زورو چابیانو کې پر یو تاله باندې وګوره خپله چابي یې نه خلاصېږي خپله چابي چې راله چې ماجې دې ونږدې کړله کل خلاص شو د الله رسول فرمایي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روایت دی فرمایي چې کله سړی دعا وکړي درود شریف نه وایي دا دعا د لې ولاړه ځي نه او چې تا کله درود شریف ووایي بیا دا دعا الله رب العزت اسمانو ته رسوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابي وایي یا رسول الله زه څونه قدر وایم درود شریف په دعا کې الله رسول وفرمایل ستا خوښه وي ول یا رسول الله زه به دعا څلور حصې کړم یوه حصه به درود شریف وایم درې حصې به دعا کوم الله رسول ورته وفرمایل کې لږ ښه نور زیات کې نو هم زوم شي ول بیا به دی وکړمه دوې حصې به درود شریف وایم دوې حصې به دعا کوم ول یاره ښه خبره ده کې لږ نور زیات کې نو هم به زوم شي ول بیا به دی وکړم درې حصې به مثلا 4 منټه زه دعا کوم 3 منټه به درود شریف وایم 1 منټ به دعا کوم الله رسول ورته وفرمایل که لږ نور زیاته کې هم به زوم ډېره شي ول یا رسول الله زه به ګرځه په آینده کې په دعا کې خالص درود شریف وایم بل شی به نه وایم ګرځه خالص درود شریف د الله رسول ورته وفرمایل که چا په خپله دعا کې خالص درود شریف شروع کړي الله رب العزت به د ټولو غمو فکرو پریشانی حاجتو خپل ځان کاپي کې زه کاپي یم بس ستا د ټولو غمو به بیا زه کاپي سمه چې کله یو سړی په دعا کې خالص درود شریف وایي یو سړی ما ولیدی بیخي ډېرې روپۍ ماشاءالله الله رب العزت ورکوي ما پوښتنه ځینې وکړه مال دا تو خو مطلب عام سړی ولې تا په لږ شپو کې ډېرې روپۍ څنګه پیدا کړې دي د رات المونس ما ډېر وختې ستاسو دا حدیث اورېدلی و چې کله سړی دعا کوي خالي درود شریف وایي ما د هغه وخته سره 2 3 4 5 کاله څه مخکې ما په دعا کې دا نه دی ویلي چې یا الله زما معامله را اسانه که زه درود شریف وایم خالد درود شریف ما بل شی نه دی ویلی ما ته دا شی الله رب العزت ما هر مشکل الله لرې کړی دی څونه زور غواړي چې یا الله پلانۍ معامله پلانۍ درود شریف وایي اللهم صل علی مبارک دی وایي بیا تر پایه پورې وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم څونه عجبه خبره ده صحیح سلو نو لہذا چې ما او تا دعا کو په دعا کې اول درود شریف پر پیغمبر علیه السلام مبارک سره وایي روایتو کې راځي حضرت شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دی وایي په بنی اسرائیل کې یو سړی و بد سړی و بیکاره سړی و ګناهګاره سړی و مړ سو چې مړ سو نه چا غسل ورکوي نه جنازه ورکوله نه کفن ورکوي پروت ولو موسی علیه السلام ته الله رب العزت وحی وکړ چې ورسه د پلانۍ سړی غسل کفن جنازه دفن دا ستا کار موسی علیه السلام رالی د علاقې بیکاره سړی ولو بېلارې سړی و بېدینه سړی و بیا ملګرو ته وویل غسل و کفن و دفن کیسې مسې وکړلې بیا چې کله دا سړی پټ کوي دا ځوان بیا موسی علیه السلام د الله څخه پوښتنه وکړه چې الله دا اوس دونه بد سړی و چا ورته کتل نه او تا و ما ته ول تا غسل و کفن وی الله رب العزت راته ویل موسی علیه السلام فرمایي چې دې سړي یو ورځ تورات خلاص کړي چې خلاص یې کړي په تورات کې د نبی علیه السلام پر نامه مبارک باندې سترګې ولګېدې یو وارې وویل صلی الله علیه و آله وسلم بس په دا خاطر ما ودته معافي وکړه پروا نه لري یو واره په خپل ژوند کې او د موسی علیه السلام کفن دفن غسل جنازه دا د موسی علیه السلام الله ور نصیب کړه دا ولې او ډیر په اخلاص باندې صلی الله علیه و آله وسلم یو وار څونه عجبه خبره ده